مسافر سړی به اجازت ورته دا وي چې هغه جنوب دی او دا منزل راځي نو دا به اول څه وکړي غسل وکړي که غسل نه و نو بیا به تیمم ووایي دې معنا ده الا عابري سبیل مگر په داسې حال کې چې تاسو تېرېږئ په لاره باندې مسافر یئ او اوبه نشته دی نو تیمم ووایي په تیمم کې تاسو لمونځ وکئ دا معنا امام بوني پسې وکړله امام شافعي رحمه الله داسې فرمایي چې دا ولا جنبا او تاسو په حالت جنابت کې منځ کېږي الا عابر سبیل مگر په دې سره کې تاسو عبور کوئ د لارې لار عبوروئ لار باندې تېرېږئ نو چونکې هغه خو د صلات مراد مواضع صلات مراد دي مواضع صلات خو مساجد دي چې جماعت ته منځ کېږي نو هغه د دې نه مرور په المسجد مراد علي مطلب لا تقربوا الصلاة جنبا جماعت ته په جنابت کې مزئ الا عابري سبیل مگر کتا سو پلار تیرېږئ نو ګورئ په لاره تېرېدی شئ مسله دا ده امام شافعي رحمه الله د جنوب دپاره په جومات کې تلل جایز ګڼي وایي دا ضرورت دی څه ضرورت دی یعنې دا په طور مثال دا کمره ده دا خو کور دی او دا جومات دی او دغلته بله لار ده یا هغه لار ده نو داسې څوک راشي په دې جومات داسې بار ته ځي نو دا جایز دی امام شافعي رحمه الله فرمایي ځکه الله وایي چې جومات ته مه نږدې کېږئ او که تاسو په لار تېرېږئ بیا تللی شئ الا عابري سبیل وایي په خبره باندې امام ابو حنیفه رحمة الله فرمایي چې نه جماعت ته به سړی د جنابت په حالت کې نه ځي نشي تللی او د عابر سبیل نه مراد دا دی چې مونځ به سړی نه کوي هلبته که په لاره تېرېدو نو دا به دغه کې تیمم به وایي لہذا جنابت کې انسان په یو حال کې نشي تېرېدلی نه به تېري حتی تغتسلو امر دی تاسو به غسل کوئ دا د امام صاحب خبر راجح ده دوه دلایل دي یو دا چې دلته کې کله په حقیقت باندې عمل کې نشي مجاز څه ضرورت دی لا تقربوا الصلاة د خپله معنا مراد اخیستی شي دویم دا ده چې په حدیث کې راځي چې رسول الله فرمایي په جومات کې په جنابت کې زما دپاره او د حضرت علي دپاره ګرځېدل جایز دي په ټول امت باندې حرام دي پاتې شو ضرورت په بنیاد باندې خو ډېر حرام څیزونه حلالېږي لکه سړی جنوب دی په جومات کې طالب علم پاتې کېږي تبلیغیان جومات ته راغله او غسل پرې واجب شو او ټینکۍ تشه لګوي او دننه په جومات کې بټن لګېدل ده نو پکار ده چې بیا خو ورځي دا خو ضرورت دی اگر چې بار به څوک پیدا کړي اول په دې تعویل باندې پوه شوئ تاسو الا عابري سبیل مگر په داسې حال کې چې تاسو تېرېږئ په لار باندې امام شافعي وایي په جومات کې مرور کوئ امام ابو حنیفه وایي چې مسافر یئ نو امام ابو حنیفه وایي چې مسافر نو بیا تیمم ووهه حتی تغتسلوا دا وخته پورې به نه ځئ چې تاسو غسل وکئ لا تقربوا الصلاة جنبا حتی تغتسلوا جماعت ته به نه ځئ حتی چې غسل وکئ یا مونځ به نه کوئ حتی چې غسل وکئ البته یو استثنا شته چې الا عابري سبیل امام صاحب وایي چې مسافر یې نو تیمم ووهه او شافعي صاحب وایي چې ته په جومات تېرېږې نو تېرېدی شي وان کنتم مرضا که تاسو بیماران وئ او علی سفر یا په سفر روان وئ او جاء یا راشي احد یو کس منکم ستاسو نه من الغایط د کندې نه غایط ډک او دسماتې ته ویل جور ځای ته من الغایط د کندې نه د جور ځای نه په جور ځای کې خلک څه کوي او دس ماتوي او جاء احد یا راشي یو کس تاسو کې من الغایط د غایط نه ډک او دسماتې نه او لامستم النساء یا تاسو لاس ولګوئ د ښځو سره ګوره سفر باندې سړی روان دی یا بیمار دی نو په سفر چې روان دی اوبه نشته بیمار دی اوبه نشي استعمالولی او د دواړو صورتونو کې تیمم دی نو یا مسافر دی اوبه تللی دي یا بیمار دی غسل نشي کولی او اودس یې مات دی یا اودس په دې مات شوی دی چې او ډک اودس مات یې کړی تش اودس مات یې کړی دی یا دا چې غسل پې واجب شوی دی لامستم النساء نو غسل پې واجب دی یا پې اودس واجب دی اوبه نشته مسافر دی او یا اوبه شته استعمالولی نشي نو الله وایي تیمم ووهئ لامستم النساء څه معنا ده ابن عباس یې خو معنا کړله چې جامعتم النساء چې تاسو د بیبیانو سره جماع وکئ خبره ختمه شوه لامستم النساء تاسو جماع وکئ د بیبیانو سره خو لامستم دا خو لمس خو لمس او مس خو لاس لګولو ته ویلې کېږي لمس او مس لاس لګولو ته ویلې کېږي نو قرآن کې خو د لمس ذکر دی ابن عباس د دې تخصیص کوي په دې باندې چې د دې نه مراد جماع ده په دې وجه باندې امام شافعي رحمه الله فرمایي چې لامستم دا معنا ده چې د ښځې سره لاس ولګو بس اودس مات شو د ښځې سره لاس ولګو د ښځې خپل کړله تقبیل دی لمس دی په دې صورتونو کې بس د باندې غسل واجب شو اودس مات شو غسل نه مطلب اودس مات شو نه ناقض دی لمس څنګه چې مس ذکر ناقض دی نو مس المرأه هم ناقض دی عند الشافعي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې نه په دې باندې اودس نه ماتېږي ځکه بېشماره حدیث داسې موجود دي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشې سره ناسته او بدن یې سره کېدلې ده کله خپل کړي هم دا خپل بیانې او داغي موجود بیا مازه د پاسه درې ده بلکې هغه حدیث معروف او مشهور حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم بی عائشہ فرمایي چې زمون کور له رپورټ او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مسکو زو مخکې ودوه چې کله نبی اسلام سره ته مال ویلا پتو مسکو دوه مال د خپل راوړل کړي دا نه مسله سره لہذا بلې کې راجح مذهب د امام شافعي خو نه دی یقینا حدیثونه ثابت دي امام مالک رحمه الله مذهب په دې کې مستحب دی امام مالک رحمه الله فرمایي چې دا لمس کله د خزو شي بشهوت او بغیر حائل یعنی خزه دسي ولګیدو چې مېس کې کپړم نشته او د شهوت په تور باندې سره ملاو شو نو په دې صورت کې دا بیا ناقص دی دغه خبره قوي خبره ده د عقل او نقل په لحاظ باندې او لامستم النساء تاسو خزه مسکړلې په شهوت سره یا د ابن عباس معنا او کتا تاسو جما او د بیانو سره فلم تجدو مان تاسو بونه مندلې فتيمموا عدم وجدان دام دي چې سړی بیمار دی او عدم وجدان دام دي په سفر باندې روان دی فتيمموا تاسو تیمم وهي سعيدا فخور باندې طيبا په پاکه خور باندې سعيد طيب وجه الارض توي زمکه مخ وجه الارض او جنس الارض توي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي هغه شی د زمکه د جنس سره پرې تیمم کیږي او د جنس الارض تعریف پیدا کړل چې ته کله وسوځه نو نو لیکيږي او نه ایرکیږي لکه کپڑا او دارنګي لرګي دست کیږي دا ایرکیږي پلاستیک او دارنګي شیشه دغه د شیشه او ورسره دا سټیل میلو آیرن او لوها حدید دی لیکيږي په دې باندې په ګاډي کې رواني په سټ باندې تیمم نه کیږي او په بل باندې هم کیږي نو په سبا کیږي په خاور باندې په شګه باندې په لوټه باندې په ماربل باندې په سیمنټ باندې په دې کې پټای باندې دوړه پښتا یا نشته خاور استالو نشته ګوره بعضی خلک په خپل کور کې په دیوال باندې تیمم نه وهي په فرش باندې لوټه وي خو دې کور وساکي دا ټیک دی فرش دا دیوال ټیک دی خو چې دا چونه په نه لګیدلی ګوره رنگ په نه ځکه رنگ چې نه دا دایره کېږي دا سوځي نو کم شیم چې د ځمکې د جنس سره پاغې تیمم کېږي چې هر څه شی البته که خاور ډیره ونه حدیث کې راغلی دی چې د سړی په وهي نو بیا په کې امر کولای شي د سندلې شي اوس په تیمم سره څنګه وي فتيمم سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم تاسو لاس راکې خپل مخونه باندې او ايديكم په خپل لاسونه باندې قرآن کریم کې چې کله د اودس تذکر راځي الګدس راځي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لاسونه د سندلو سره وینځي د اودس کې د سندل ذکر دی په دې ځای کې سندل ذکر نشته په دې وجه باندې بخاری کې حدیث ده د امام احمد بن حنبل مذهب دی چې تیمم او د امام شافعي مذهب دی تیمم دار یو ضربه دی وا بسم الله وسره وکي کې ونی داسې چلے وکوس مکه ته لاس راخل اوس خپل خفه ده کدسي پاکي او کدسي پاکي کدسي پاکي دسه نه چې ویخي ولا داسې کیو بعض خلک دسي ګران طریقه یو حل اړوي دا په دې ټول باندې خپل مخ ساکي به دي سنډي نو داسې دی یو بیا داسې بس دا ته ای دا لاس دي کنه رسغینه پورې دا ته په بخاری کې راغلی دا ته په څه کې بخاری کې اصح الكتب بعد کتاب الله د امام احمد مذهب دی قران نم دقه ثابتي قران دا ثابتي لاس ته قران کې سنگل ذکر نشته لہذا یو ضربه ده ضربه للوجه واليدين یو ضربه داسې وکي او داسې وکي تیمم شو دقه تیمم دی البته یو بل حدیث امشتا رسول الله ابو داود کې چې کوم امام ابو حنیفه رحم الله هغه دغه قائل دی او چې تیمم دو ضربې دي یو ضربه ده سیده د مخ د پاره داسې لاس راخو او دا غي د پسې د سو کړو د سیمه مخرج مټي ورغختي داسې دویم ضربه نو د سیو کې به داسې اوس دومره په کې نشته چې داسې ورته دې ځګنه شروع کې او داسې وځي او بیا داسې وکي او داسې براشي دا ایگزام دي ښه مسله او بیا ورته کوټ زیاده نه پاتې شو کنه ورته به تیمو دا دې مو بګینه ده دومره ګران نشته ځانم کار کوي مليانو سره کې نه کنه امیانو سره کې دقه شی به دی اوري پوه شوي کنه پوهیږي الله پوهیږي چې امیانو سره کې نه به دغه شی اوري او داسې مو دا ور او داسې ور او داسې خلک قران کوي کنه په کار دي چې خلکو دا او داسې خو دلې شي ګوري موږ چې مسکو سم مسکو داسې ور او داسې لښ
بیا داسې راشو، بیا داسې راشو، بیا داسې وکړو، 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 بیا داسې وکړو. کوو که نه کوو؟ داسې کوئ که نه؟ دا تیمم په کوم کتاب کې راغلی؟ ما ته وښایې ځه. که په یو کتاب کې دا تیمم دا اودس ثابت کړو که نه، زه به درله جرم درکړم. خو که چا ته وایي دا مولیا نوي مسلې کوي، نوي نه کوو، زړې مسلې کوو، خو تا ورانه یاده کړې ده. په اودس کې مسله دا ده چې کوم ځای وینځلی کېږي دا به نه مسه کېږي. دا قانون یاد کړئ. کوم ځای چې انځلی کېږي دا به، او کوم ځای چې مسه کېږي دا به نه انځلی کېږي. قانون یاد کړو. دا قانون یاد کړه. نو چې دا مټه دا پیر ومینځلی، بیا دا چې به کیسه کوي. دا خدای پیر انځلي دي که نه، بیا د څه شي لپاره دا کوي؟ دا طریقه خلک ښایي ستړي، دا میان نه دي امیان، دا دغه طریقه خلکو ته ښایي. نو دا طریقې دې باندې ځان په یور غواړي. دې صاحب ته وایي چې صاحب دا طریقې په کوم ځای کې دی کړل؟ ما ته پلاني ویل ده، نو پلانۍ په تندر موله کتاب راته ښایه. او یا د سټ داسې مسه نه ده راغلی چې داسې اوبه راوالي نه وي. نه وي نه چې داسې مټه د سټ داسې مسه نه ده ثابت. مسح الرقبه په دې مستقل کتابونو علماو لیکلي دي. د سټ مسه داسې نه چې د سټ سره داسې د سر سره ورته رسي. فبلغ بهما حتی بلغ القضاء. داسې داسې ودې راواغستې داسې لاړه دی، داسې راښکته کوي، دا سړ بیا یې واپس راشه. دقه د سړ مسه ده که داسې وشوه خبره، داسې وکړه. اوس ځان له اوبه راغستلو په دې پاستر طرف باندې دا ځای مسه کول، نو دا ثبوت په حدیثو کې نشته دی. په کومو احادیثو کې چې راغلي ومسح علی رقبته د دې سره متابعة للرأس راغلی دی، ولې ځان له جدا د سټ مسه نه راغلی. بدعت ورته داسې نه وایو څنګه چې د عام اهل حدیث مستقل بدعت وایي چې د سټ سره مطابق وکړي بیا ټیک دی. جدا چې ده نو جدا د ثبوت نشته دی. دا تیمم دی. دواړه طریقې جایز دي چې کومه چاته اسانه وي. موږ نه د حنفیت درس داسې ورکوو، نه داسې د شافعیت ورکوو. بس احنافو طریقه چونکې هغه وایي دا د اودس باندې قیاس کوي، نو په اودس کې چونکې انځلی کېږي نو په دې کې مسه کوه. ټیک طریقه ده، په ابوداود کې راغلې ده. دواړه طریقې جایز دي، چاته کومه اسانه یې هغې باندې عمل کوئ.